السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم الله الرحمن الرحیم. بس زما محترمو د قربانۍ متعلق مونږ یو سلسله یو بحث شروع کړو، هم په دغه حوالې سره مزید اهم مسایل هغه زه ستاسو مخې ته ږدم. د ټولو نه اهم او ضروري مسأله دا ده چې قرباني په کومو ځناورو باندې جایز ده. نو په هغې کې د ټولو نه اول چې کوم دی هغه غوا، میخه او سخې، کټې، دغه شانتې اوښ، چیلې، ګډه او د دې ځناورو مذکر او مؤنث دا دواړه په دې کې شامل دي. بیا د دې نه بعد د دې د عمر تعین دی. نو د کم غټ څاروي چې دي د اوښ او د اوښې نه علاوه یعنې غوا، میخه، سخې، کټې، دا څاروي چې کوم دي د دې عمر هغه 2 کاله دی. چې دا د 2 کالو پوره شي، خو دا په 2 کالو کې یو ورځ هم کمي، نو په دې باندې چې کوم دی بیا قرباني جایز نه ده. چې دا د 2 کالو پوره شي نو په دغه باندې بیا شریعت چې کوم دی د قربانۍ کولو اجازت ورکړی دی. اوښ یا اوښه د هغې عمر چې کوم دی هغه 15 کاله د هغې تعین شوی دی، شریعت کړی دی چې دا به د 15 کالو وي، نو د هغې نه بعد چې کوم دی په دې باندې قرباني جایز ده. چیلې، ګډ د هغې دپاره عمر تعین چې کوم دی هغه 1 کال شوی دی. چې کله دا د 1 کال شي نو په دغې څاروو باندې بیا قرباني کول جایز دی. او دې سره اهم او ضروري خبره بله ده چې په دې کې به حصې څونه د دې تعین کېږي. نو د حصو تعین په غټو څاروو کې د اوښ نه علاوه یعنې غوا، میخه کې دې کې 7 حصې دي. د 7 حصو نه زیات دې کې ته تعین نشي کولی. کو بالفرض یو کور داسې چې په هغې کې 8 حصې وي، یعنې 8 حصې وي او په 8 واړو باندې هغه صاحب نصاب وي، په هغې باندې چې کوم دی قرباني کول دا واجب وي. او دې یو څاروی واخیستی دو او دا یو څاروي چې کوم دی دا دې قرباني وکړه، نو خو دې کې یو حصه پاتې شوه. د دغه یو حصې دپاره به دې اوس یا چیلې یا ګډ دا به اخلي، نو د دې حصې به د هغه پوره کېږي، قرباني به صحیح کېږي. کو بالفرض د دې 7 کسانو حصې د دې تعین وشو، نو د دې 7 واړو خو به قرباني وشي، خو چې دا کم یو کس پاتې شوی دی 8مه حصې والا د قرباني نه ده شوې، د باندې قرباني چې کوم ده هغه واجب ده او هغه د باندې د په ذمه باندې پاتې ده. نو مطلب او مقصد د خبرې دا دی چې په غټ څاروي کې 7 حصې چې کوم دي د هغې تعین به کې، او د 7 حصو نه زیات په هغې کې نور حصې د هغې تعین ته نشي کولی. او واړه اوښ یا اوښه په دې کې چې کوم دی 7 حصې دي، دې کې به د 7 حصو تعین کې. او واړه څاروي چې کوم دي هغې کې هغه د یو کس چې کوم دی ځان له یو حصه ده، په هغې کې د یو نه سیوا ته نشي کولی.